الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى حمد سنة الفاق الذي قال له در الشرف يا صلى الله وصلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله جل جلاله في القرآن الفاكر وفرمائے اقرأ باسم ربك الذي خلق نبي عليه الصلاة والسلام تستم نبي نولي أغتم فالدبع نبوت نازل سوي يا نبي عليه الصلاة والسلام د مکه مکرمه کعبه شریف د مخه مخ یو غر دی د غر نوم دی جبل نور په دې جبل نور کې یو غار و دې غار د غار هرا نبی علیه الصلاة والسلام با خپل عبادت کوله بیا به عبادت باندې فار باندې لا خپل کور دې نه په قواس یو څه شی به واسطه بلاړ و دي غار بیا به نبی علیه الصلاة والسلام الته وسیدي تراغو پوری چې د خوراک په ختم نه څه خوراک به ختم شو دې د بلاړ خدیجه رضی الله تعالی عنها نور پر خپل کور ولای هغه بیبي به خپل شان ما انداز اختیار کړو نبی علیه الصلاة والسلام ته بنت نبی علیه الصلاة والسلام لاړ په خپل چې د خانه کې بخښنه څنګه هلا کې بناس بعض علماء کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې مخته نبی نو هغه ټیم د چا عبادت هغه ټیم کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسماعیل علیه الصلاة والسلام د زکریا علیه الصلاة والسلام د یحیی علیه الصلاة والسلام کوم انبیاء کرام چې د مخته سیو دا هغه انبیاء کرام د خدمت دغه کوي عبادت کوي دا ول تابع بعض روایت راځي چې یا الله جل جلاله سیدای نبی نو نه الله جل جلاله د خاص خپل ذات کړو د سبت الله عبادت کوي د ځان عبادت دا خبره صحیح نو یورد نبی علیه الصلاة والسلام په غار کې ناسه یولوی شیسته جگ صلی الله علیه السلام او السلام علیکم السلام بعد نبی علیه الصلاة والسلام ته ولاړ شو نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې شدار کوم ټینګ د روبړ پر کوم را ټینګ دی وزن د لږ راکشه کاږي راکشه کاږي بعد ته چې اقرأ باسم ربك الذي خلق او یا شروع وکړه په نامه د خدای چې هغه ستاره او ټول دنیا د پیدا کړ نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه امي یو شی نه وي تازه مرحله ولې یو استاد نو یو مدرسه نو یو سکول نو یو دیني ترتیب نو یو سیستم نو یو د دین په نه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ما أنا بقارئ زن سوي لا تشكم ولا جبرائيل عليه الصلاة والسلام دوباره بیا وزات راټی کی جټکای و
بیا ورته ویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. نبی علیه الصلاة والسلام بیا ورته چې ما انا بقادر نه سم ویل. نبی علیه الصلاة والسلام چې په درېم وار باندې وزن ته راټینګ کړ او ټینګه جټکا ورکړ، زور یې ورکړ د املات لمزور ورکول د خبال بیا 15 آیات جبرائیل علیه الصلاة والسلام وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 15 آيات جبريل عليه الصلاة والسلام ونبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله د سینه خلاص کړه، نور ترا د پسینه کې پریوته د خپل شروع کې د قرآن مجید آیاتونه. نن چې کوم سورۃ وایي دا د قرآن مجید اول آیاتونه چې په نبی عليه السلام نازل شوي. قرآن مجید کې چې کوم آیاتونه اول نازل شوي هغه دغه آیات. نو نبی عليه الصلاة والسلام باندې سجم نبوت را نازل شول د آیاتونه وویل. نبی عليه الصلاة والسلام بدن وکپېدی، یخ یې واخیستلی، بوج یې نسو برداشتولی. دا قرآن مجید خو ډېر زورور شی، ځمکې او اسمانونو غرونو ټولو د الله پناه وغوښته چې خدای پاک دا قرآن مجید به ما منازل او فرمایي مکشه دا به ما رامنه. الله جل جلاله ذمہواری واخیسته بیا په نبی علیه السلام بیا باندې نازل. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې څه ټیم د قرآن مجید دغه آیاتونه وویل د ده بدن که پیدا وه سره ټول مې رامنډه کړل راغی و خپل کور ته راغی. کور والا خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها و نبی علیه الصلاة والسلام ته وکړه. نبی علیه السلام کپېږي یا خرخصې چې دا الله رسول ته څنګه داسې کبره وسوی، څنګه داسې کپېږي؟ زملونی 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 اے ما کور والا پر ما تس واچو، پر ما کجن واچو، پر ما ګرم شی واچو، پر ما یو پټو یو شی واچو، ما پټ کړ. هغه چې پټ کړی آله واله ورکړي چې داسې د ناست ولم سړی راغلی ټینګ یې کړم 2-3 وارې، بیا یې سینې ته ور ټینګ کړم 3 وارې، بیا دا آیتونه را باندې ویل. خدیجې رضی الله عنها ته وویل چې دا اول هغه چې په تا سلام واچوي د سلام نه خو دا معلومېږي چې دا سړی د بختور سره زه به خپله نه پوهېږم په دې شان، خو زه دا وایم دا سلام سره چې ولې د خیر خبره. سلام څوک چا ته سلام ور واچوي معنا دا ده چې زما نه خوا تا ته خیر د سلامتیا ده، یو قسم دعا ده چې انسان دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا خپل خدیجې رضی الله عنها ته ویلې بیبي چې زما د اکا زوی دی عروه بن نوفل، دا هغه ټکي عیسی علیه الصلاة والسلام دین حق ولري. هغه د عیسی علیه الصلاة والسلام د کتاب د تورات غټ عالم دی، هغه له به دیوال وکړي چې هغه څه وایي چې څه ټیم عروه بن نوفل دا رقم رسول ته راغی غالبا انشاءالله د خدیجې رضی الله تعالی عنها خپل اکا او زوی ته یو اکا د څه ټیم دی راغلی، ورته ویل چې دا رقم حالات زه ناست وم په غار کې، بیا سړی راغی ټینګ یې کړم، سینه یې را ټینګ کړه، بیا دا آیتونه راته هغه ورته ویل اوله دا راکړه ته په قوم کوم قوم کې؟ اول د قریش. ور پلار ته چې پیدا شو پلار یې مړو اول هو، ته چې پیدا شو مور یې کونډه وله اول هو، ته چې پیدا شو بیا چې تر 4 کلو رسېدې مور دې مړه شوه اول هو. هغه کومې علامې چې په تورات کې د نبي علیه الصلاة والسلام راغلي هغه ټول ورته بیان کړي. نبی علیه الصلاة والسلام هر ذکر کوي هو 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 دا علامه ده دا علامه ده، یا یتیم یم فقیر یم یو شی نه لرم جایداد میداد مې نشته، نیکه را لوی کړی یم، اکا اوله ډېر محنت ډېر خواري نیکه را باندې کړې ده، بیا له هغه بعد څه وخت اکا خواري را باندې وکړه دی را لوی کړو دی ډېر سپین ږیرو ورته ویلې والکاش چې زه په قوت او په طاقت کې ولی ته د الله جل جلاله اوس رسول و د دنیا ته او په تا به ډېر محنتونه ډېر پریشانۍ ډېر مشقتونه به تېر شي، ته الله مه یېروه، الله یاد ساته، الله جل به ستا نصرت وکړي. او کاش چې زه په طاقت کې زما ژبه توره وای، زه په ځواني کې ما به ستا همت کړی، ستا همدردي به م کړی، ستا شاته به روان وم، تر به زما په لاس کې دا د چا بد ویل هغه به ما صبر کړی. خو زه سپین ږیری یم، ناوس یم، د ځان څه پایغه نه یم، نو ستا به څه
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه باندې راغی نو بیا ډېر پریشان چې اول وار به چاته د دین خبره کوم نو اول وار خدیجه الکبرى رضی الله عنها ورته وایي چې بس ما پر تا یقین ته د الله رسول په تا مې ایمان اورلی اوله شرط دغه چې اسلام علي رضی الله تعالی عنہ شنه الګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور مبارک باندې تیرات یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله تعالی عنها دواړه ولته چې پر مانځه باندې ولاړ علي رضی الله تعالی عنہ راغی چې تاسو څه کوئ ځوان په سجده سی بیا پر کوسی بیا ذکر تلار بیا ودرې د الله عبادت کوه دا چا عبادت کوه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته ویلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وز الله رسول دی الله اوس په دغه قرآن او اسلام را نازل کړی اوس به دی هم مشتاق هدایت لار شي زه تا ته وایم ته پر اسلام باندې قائم شې اسلام راوړه علي رضی الله عنه روان شو ویل زه به لاړ شم لا خپل پلار زه خبر وکم چې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان نبی جوړ شوی دی زه په نبی علیه السلام ایمان راوړم که نه راوړم چې د باندې کور د ګلۍ ته ووتې د سې په ذکر د خیر نیک لار راغله چې د خیر په کار کې ځنډوالی نه دی جایز راځه بس پلار مشوره نه غواړي راسه په نبی علیه السلام ایمان راغلی ایمان بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام پریشان و زه به د باندې خلک څنګه وکړم زما په کور کې ومې کوروالا وی وخت نه علي رسول کله کله غلطۍ هغه هم دا د مسلمان وی به د باندې چا د اسلام څنګه خورم وی ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا په بتخانه کې ناسي او بتانو ته عبادت کوي زړه کې خیال وروي چې دا بت به زما سوه کې بت په خپله د ځانه مجلس چا سره ای بته طلب تا پرتا د خاوره پرته ده دوړه پرته ده ته دا دوړه د ځانه سواخه ټک به د ځانه دوړه ټک به د دوړه څخه بت خو هېڅ نشي کولی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر پریشان شو چې دا زه د چا سره خالي کار یم چا ته عبادت کوم هغه خو له ځانه دوړه نشي لرې کولی هغه له ځانه مچ نشي لرې کولی نو دی به زما څه وایي داسې په مکه مکرمه کې بل ښه سړی نشته ما چې به نبي علیه الصلاة والسلام به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به ورسم دله د ده زه به آل وکړم د ده زه به مشوره وکړم ورته ووایم چې ته د چا عبادت کې ما خو ته یو ورځ هم بتخانه کې نه لیدل یو ورځ هم ما ته د بوتانو مخته نه لیدل ما د پخپله د بوتانو عبادت خوند نه راکړي ته د چا عبادت کوې ته هغه ما ته راوشي نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې ناست سوچ وي چې زه به زما په یارانو په دوستانو کې ډېر یار چې لکشمیوالې څخه له ما سره یاري وله له ما سره دوستي وله هغه یو ابوبکر دی زه به ورسم ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته به ووایم چې زه د الله رسول یم الله پر ما اسلام را نازل کړی په ما ایمان راوړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دې خوا روان شو له کوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې خوا روان شو دا څه کوي سره ورتلل نو چې ګوري ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله میاشت سره ورغلی ورته ای امینه د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مخکې رسول نه و ده له به خلکو امین ویلی امین مې ځکه ورته چې ده به کومه خبره کوله هغه خبره به ویشتیا کېدله امین معنا دا دی قبول یا ویشتیا یا رښتونکی ورته ویل ای امینه ته پر کومه خوا روان یې ستا پر کومه خوا مخه ده والبس ابوبکر ستا وخوات من المخه ويتعد من الخص روان خير تعال عكس سافر كما قام النبي عليه الصلاه والسلام ابوبكر صديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام چې زما خو ډېره پیچیده کیسه ده ته به له ما سره سیټ کښېنې زه به تا له ټوله کیسه کوم اول وار ابوبکر صدیق رضی الله عنه کیسه ورته شروع کړه چې دا رقم له څو کلو څخه زه د بوتانو عبادت کوم نن په زړه کې خیال اول دی چې بت له ځانه خاوره هم نشي لرې کولی دا دوړه له ځانه مچ هم نشي پسې اخیستلی دا به زما څه کار را وکړي زما به څه مراد را پوره کړي زما به دی څه لیاره زندګي را سمه کړي دا خو په خپله بت دی ته
او دش بتا کې زما سترګې دي ته مانن تاریخ پورتري او بت مخ نه لیدل ما په بتخانه کې نه لیدل ما له کارګرانو نور زاګرانو ظالمانو سره نه لیدل دا معلومه ده چې ته هم د چا عبادت کوې نظر عالم تا ته چې ما له خدا بوتانو عبادت زیات خوند نه کوي بل لار راوشه داسې خاطر برابر کړ چې په خاطر اسما خیر نبی عليه الصلاه والسلام داسې سنو تخلاص چې زده الله رسول فما الله الاسلام را نزل فرما قران را نزل زه وس بودي خلقو ته دعوت د دې خبرې کوم چې قولوا لا اله الا الله تفلحون کلمه وایس کامیاب وایس نو زه په کور کې ناسم سوچ مې ولې چې زه د باندې اسلام زما د کور د باندې اسلام زه اول چا ته ورسوم نو اول ته چې په ځین کې راځي زه استاد خاطر واسم او بکر صدیق رضی الله عنه دلیل دی چې الله نو څوک دلیل دی چې پتا څه چې اسلام نه د ستیر ته ویلې چې فورن په ماته امام ماته کلمه وایي کلمه راوشه ما پتا ایمان اور فورن الله جل جلاله وذات صدیق لقب ورکړي صدیق معنا رښتوم کوي چې خبرو ته رسیدل نه ده الله جل دبي الله جل خبرو ته رسیدل نه ده دبي فورن قبول کړ ځکه د صدیق لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله نو دا رقم د نبی علیه الصلاه والسلام د اسلام څوک خورېدی نو په ځوانانو کې ابوبکر صدیق رضی الله پښنیان خانو کې علي رضی الله عنه او په شذ کې حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها دا رقم بیا اسلام څوک اسلام په لاویدی خورېدی نن الحمدلله ثم الحمدلله تدې حاله پوری چې په دا زمين باندې وسم اسلام قائم دی الحمدلله نو دا آیاتونه دا الله جل جلاله اول ورغه آیاتونه چې په نبی علیه السلام باندې نازل شو اول هغه آیاتونه د رسالت چې کوم الله جل جلاله رسول ته کوي چې هغه الله جل جلاله یا په صحیفه یا کتاب کوي نو هغه دا د قران مجید دا اول آیاتونه 15 آیاتونه چې الله تعالی ورته قران چې اقرا باسم ربك الذي خلق وس علماء کرام ما تصوف کې چې دا ټینګول لدی د سمعنا لټینګش سره لدی ځخه انسان ته مفتی شفیع عثماني صاحب رحم الله هغه فرمای چې ورځ زما پسرت کې په وجود کې قوت کم شو لډیر ناس او سبقانو بیا ډاکټر راته ویل ته به د ستا بدن ته کرنټ وکړي چې د ستا بدن کې قوت دغه کرنټ د پلې د شان تر برابر شي ولزما سمه چې کرنټ راکړي زما بدن برابر شو بیدار شو دلا ولاړ شو بیا ما ته ویلې ول د ناصر خادمانو نه خپل طالبانو سره خادمانو سره وما ته ویلې چې ته د خپل خادمونو سره په لاس باندې ما چې هغه ویلې ویلې بیا ما ته ویلې مفتی صاحب چې ستا بدن ته څومره کرنټ درلې د غونه کرنټ الله جل جلاله په فضل سره دغه استاد د طالب په بدن ته درلې بیا ویلې والمشین کې د خپل طالب بدن اوس کار کوي بدن کې دونه کرنټ واغه طالب دی ویلې ولوستو دغه طالبونه صدا کرنټ چې هغه د طالب لاستیک نیول اگر کم کرنټ منتقل سره بدن د ډاکټرانو د ماشینانو په ذریعہ باندې دا لار دغه طالب بدن ته نو مفتی صاحب فمكاشفه القلوب ابنول الكتابو کې ما فرمای چې لدې ځخه مفتی صاحب چې ما دغه غټ سبق حاصل چې الله جل جلاله چې جبرائیل امین اولې چې نبی علیه السلام یو ځان ته راټینګ په یو ټینګول سره دومره نور نه ورلې د وسینې ته نه سوې به راټینګ بیا نور نه ورلې چې دریم واره راټینګ الله جل جلاله د خپل فضل څومره نور د علم ټوټل او نبی علیه السلام ته ورته چې بیا څومره علم دی څومره په د روح زمين باندې کاغله ابد زاونه چې به ابد پوری دا ټول علم اسمانو د ستورو د اسمانو د مځکې د انس د جنو د درختو د نباتات د شجرات د حیواناتو د عاش علم الله تعالی کامل نبی علیه السلام
دا په دې واسطه په ټینګېدلو باندې مفتي صاحب خلیفه د نومه صاحب دامت برکاتونه علیه فرمایي په خپل مقدمه کې مقدمه تصوف کې وایي چې کوم انسان په لمانځه په خوند د روزې په خوند د زکات په خوند د حج په خوند د نفل عبادت په خوند د تراویح په خوند په یو شي په خوند نه پوهېږي دا انسان یوه ځان ته د کرېټ یو ذریعه پیدا کړي و ځان ته د نور هغه دروازه پیدا کړي چې د نور دروازه دې ټینګه ونیسي او نور دروازه الله تعالی ورسره خلاص کړي په ده باندې دا انسان یو ځان ته داسې شیخ داسې یو لوی ولیالله داسې یو لوی غټ پیر چې له هغه څخه دی بیعت وکړي د هغه ټینګه لمنه ونیسي د هغه لاس ټینګ ونیسي په هغه ځان ټینګ ونیسي الله جل جلاله په خدای پاک په فضل او برکت سره چې کوم له شیخ څخه په دغه وجه ولیالله ته کوم نور راغلی دغه نور به د انسان ته الله تعالی ونقل کوي او دغسې الله تعالی فرمایي اقرأ باسم ربک الذي خلق ووایه شروع کړه په نامه د خپل رب سره الذي خلق هغه ټول عالم اسلام مسلمانان انس جن نباتات شجرات څومره دي انسان په عقل کې شته که نشته که د انسان په سترګو کې شته که نشته ټول پیدایش خالق ذات یو الله خلق الانسان من علق الله تعالی فرمایي انسان چې دی همیشه دی په دا محنت او په کوشش په دا سوچ کې پروت وي لیونهاله پر یوه حال باندې انسان نه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم تشروك فقل ربنا ما أكرم جاء عزت من قدم به وز علماء كرام فرمائي مفسرين محدثين فرمائي وتكم إنسان يوزن زندگی کور ته ننوځي مسجد ته ننوځي دا انسان خوراکي دا انسان بيديږي دا انسان یو لوی غټ خپل ته ننوځي دا انسان خپل اولاد ته یو تربیت وشي دا انسان یو کتاب مطالعه کوي یو کتاب ګوري دا انسان سودا نیت روان دا انسان یو کاروبار یو سوچ زندگی کوي یعنی چې په کوم شي کې شروعات وي په کوم شي کې ابتدایي په کوم شي کې انسان شروع کوي بهتره خبره ده چې انسان بسم الله وایي اقرأ وربك الأكرم دوزه تأكيد اقرأ باسم ربك بدأ اقرأ وربك الأكرم حضرتك شروع كواس ده ربنا مصر شروع كي رب الأكرم جاء عزة من وقدر من ذات او بل جانب عزت كون کی ذات الذي علم بالقلم الله تعالی فرمایي چې موږ ورسره انسان ته علم بالقلم بقلم تدرس قلم ډیر تفصیل نه الله جل جلاله اولنا د روح زمين د اولنا چې د دنیا ژوند نه کیدا جنت جهنم او عرش او فلک او اسمانونو ذکر سوري مر فوق لدينا پیدا کولو مخته علماء کرام فرمایي مولانا مساخان الباجي رحمه الله هغه وایي الله جل جلاله اولا نور پیدا بیا نور په درې حصے تقسیم کړي د یو حصے نور باندې الله جل جلاله ذات عرش جنت ستوري اسمان جنت جهنم داشت
بیا د یو نور ځخه الله جل جلاله صرف کلم پیدا بیا د خپل نور ځخه الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام بعض روایت کې راځي چې دا بل نور ځخه بیا ټول انس جن نباتات شجرات بیا چې کوم دعویا قسم نسل دا پر روح زمين باندې ګرځي لکه اوس انسانانو الله تعالی په قرآن مجید کې واضح کړی چې بل نسل تاسو لکه یو انس جن ما خلق الجن والانس الا ليعبدون عقائد علماء کرام علامات الغزالي رحمه الله دا فرمایي چې دعویا قسم نسلونه دي لکه مچ انسانان دغه چې په ځکه نورم مستا په اسمانو کې نورم مستا نور مستا الانسان دي دا الله جل بیا ول باج علماء کرام فرمایي چې درې نور څخه بیا دا نو الله جل جلاله چې تعامل پیدا کړي په قدرت ټکړو کې په دوه ټکړو باندې صرف دا کلم پیدا دا کلم دومره معتبر دی دومره معزز د کلم زور ټول چې په یو ور د کلم طاقت دا ټول نړۍ په یو ور بخښل دی کلم تعالی طاقت کړ د کلم تعالی ډېر عزت کړ به انتها غټ عزت کړ ډېر تفصیل استفادې شي کې الله تعالی فرمایي الذي علم بالقلم به انسان ته مجبور لكل ذکر په ذکر په ذکر د چیز د قلم قرآن مجید ذکر سوی دا بل صحابه کرام څنګه تر مجلس الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې ډیر اصحاب کرام په جنگو کې شهیدان شو جهاد راسا دا قرآن مجید په صحیفو کې ولیکو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل دا بدعت دی نبی علیه السلام چې کوم کار نه کړی هغه نه کړ نبی علیه السلام په تور کې دا کتاب قرآن مجید نه دی لیکل شوی دا صرف صحیفو د خرما په درخت پر د خرما په غټ غټ پاڼو باندې د کیلو په غټ غټ پاڼو باندې د عام د درخت په غټ غټ پاڼو باندې یا چې د کوم درخت چې کوم غټ غټ پاڼو پر پاڼو یا پر تختو پر لرګو د شان باندې لیکل شوی یو نه چا څه پروت یو سره چا څه پروت بل چا څه پروت بل چا څه پروت عمر رضی الله تعالی بار بار راځي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایي دا قرآن مجید واسه ولي که صحابه کرام شهیدان شو د صحابه کرام شهیدانو سره په مشتر ډیر سورتونه راسره ورکیږي آیاتونه بیا ورکیږي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله جل جلاله او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مراقبه کې کشف وسو چې په دې کار کې الله تعالی مشته خیر وکړي کشف شان ورشاك الشمري رحمه الله دار العلوم دیوبند یو لوی عالم او کشف د علماء کرام یو داسې کار دی چې انسان صرف د انسان رنګ روغن چې انسان په سترګو کې راسي چې دا پلانې سره الله جل جلاله د اعمال د ژوند زندګي ټول داسې ښکارا کوي کله ته وځي چې او کله دې کړو ځکه کشف الهي او توسل فديك الله تعالی مش خير لك بهذا القرآن مجيد ولك الذي علم القلم كانوا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ډېر اصحاب کرام سره ټول ولي علي رضي الله عنه دا کوم نور اصحاب کرام راځي په مجلس سره ولي ترتیب سره دار کوم شسته وي وذكر الله تعالی فرمایي الذي علم بالقلم دغه انسان د خلق مجر وشو ولا په قلم بس علم الانسان ما لم يعلم انسان پوه په دې شی ما لم يعلم چې هغه نو په دې وشي وز الله تعالی فرمایي کله هرگز ان الانسان لا يطغى هرگز انسان چې هغه په څه کې شکل لماز زما په نه فرمانه کې د انسان سوزون کوي زما د وحدانیت د احکام په خلاف د انسان ژوند کوي دې خلاف کول وځه د انسان ما یو وخت زما له عذاب اخلاص نسی دا عذاب الله تعالی فرمایي عذاب الحريق بل سخت عذاب شديد سخت عذاب بل قوي بل عذاب الله تعالى دي هذه الساعه الوسط الله تعالى فرمى الرهان استوى ان الى ربك الرجع في سوره الانسان سبحانه كذا متواضعهم كذا ان الى ربك الرجع انسان چې ویني لازم دی حالات مسخره بیا انسان ته مجبور کوي ان الى ربك الرجعان اي انسان بشك وقت تدع له حضور تورزين دع الله وخاطب بس رجوع رسخان خاي
چې خامخا به دا پس خامخا پکې ستا چې له مرګه خلاصېدل نشته پکې نو انسانه بیا داسې کار وکړه أرأيت الذي ينهى آیت وینې اوس الله تعالی هغه ظالم انسان درشي یو ظالم انسان چې ابو لهب دا به ونبي عليه الصلاة والسلام ته په لار کې به ولاړ نبي عليه الصلاة والسلام به ولمانځه ته نه یې کولی مسجد ته به نه یې کولی و عبادت ته به نه یې کولی نو یو ورځ نبي عليه الصلاة والسلام په مسجد کې ناست په تحیاتو باندې بعض روایت کې راځي چې په رکوع باندې وي او ابو لهب دغه سوچ وړي چې زه به ورځم د نبي عليه الصلاة والسلام به پر دا سر مبارک باندې پښه وکښېږدم په دا سجده کې بعض روایت کې راځي چې زه به ورځم په دا ملا باندې به کښېنم چې دی ور روان شولې بله بېرته د سر راوګرځېد رامنډه کړه دا سم روان شو ورغلی د شو رسېدلو بېرته زر رامنډه کړه تېز پر شا باندې راغی او لوی لوی ظالمان لوی لوی جابران لوی لوی عاصم ویل فلانی لوی لوی کافران هغه ورته ګوري سرداران هغه ورته وایي ولې بېرته راوګرځېدې ورځه چې روان شولم ما د نبي عليه الصلاة والسلام او زما په مابین کې څونه مځکه په دې مابین کې ما ډېر غټه کنه د جهنم د اور ولیدله کما قدم پښه بله اخیستله زه به دغه کوم په دنیا په ژوند کې به د جهنم ته د زما په اثر ورسېدم نو ځکه ما په شا باندې تېز رامنډه کړله انځام یې نه خلاص بله ورځ نبي عليه السلام لمونځ کوي یو بل ظالم شرابي انسان هغه ته وویلې اوس هم په موږ کې دا خلک شته خطا کېږي د یو بل په خوله باندې ورته ویلې چې ورشه د نبي عليه الصلاة والسلام مبارک په غاړه کې رسۍ ور واچو بیا یې وپېچه ویې پېچه نبي اسلام غاړې نبي عليه السلام لمانځه د مخ نه اړوي ته دا پټو وپېچه دا کپړه وپېچه د نبي اسلام غاړې مبارک کې خفه شي چې ساه یې وځي بیا راسي بیا به نو یا 2 روپۍ درکړم یا به څه شراب درکړم هغه ورته راغلی نبي عليه الصلاة والسلام په سجده کې د راغلی پټو په غاړه کې ور واچو نو پټو یې وپېچې د نبي عليه السلام مبارک دا مخ تک سور واوښتی رګونه یې راوختل په داس تندي مبارک کې په دا غاړه مبارک او بکر صدیق رضی الله تعالی شاته واته دا خبر روان چې ویل لري چې یو ظالم انسان د بل په خوله د سور په څو شراب یا د څو روپو انور ټکو د پاره د نبی عليه الصلاة والسلام ورته ولاړ دی نو نبی عليه السلام د دنیا ورته ورته راغلی دا ظالم یې وولې د نبی عليه السلام د غاړې څخه پټو خلاص نو ځکه ته فرمایي آیت نه ینها آیت وینا انسان چې هغه انسان معنی کوي د چیز څخه عبدا اذا صلى هغه زما بنده چې څه چې ماسه ورنځل بس نو علماء کرام فرمایي چې په دې کې وهغه لوی مالکان چې هغه په کور کې یا په دکان کې یا په دفتر کې نوکران ساتي او نوکر ته اجازه به نه دی زما دا کار پټیم کوه مونځ به نه کوې تر هغو پورې چې زما کار دې نه فارغ کړی لکه دا زموږ مستران یاره مونځ به نه کوې تر هغو پورې چې دا بجلي نیت کړي په 3 بجې بجلي شي بیا به لمونځ وکړو مونځ راغو بند علماء کرام فرمایي چې دغه انسان هم په دا عبد اذا صلى کې مشتمل دی دغه انسان د یو څه شي لپاره د 15 منټه عبادت لپاره دا انسان د خپل کار د خپل ځای څخه تعامل وسکي د کار لپاره د منځ لپاره دا خپل لار څخه منځله ها کې په خپل کې منځ نه وکړي کم از کم د ازما نوکر یا د ازما مزدور یا د ازما خادم چې له ما سره لګیا داخل منځ وخو کې په خپل ټیم بیا 3 بجې 4 بجې حتی کې دا کوم وخت چې د مازګر اذان سره راوځم مسجد ته په دې مابین کې بعض دوستانو کې رواني هلکه دا چې منځ نه دی څوک استاد مونږ نه راځي دې انسان ډېر غاړه باندې دا عذاب دا قهر دی الله تعالی صراحتا په قرآن مجید کې انسانانو ته ذکر کوي چې انسانانو نه مکه واسه صراحت الله فرمایي او انسانانو دا آیت بنا انسان چې موږ دې کله او بالتقوا او بالامر بالتقوا او آیت کلمه ولا انسان چې کوم تکذیب وکړي او مخه واړوي الم يعلم بان الله يرى آیت دا په خبر نه پیږي چې الله تعالی مجبني پیدا انسانان څه ټیم دا الله تعالی جل جلاله سره دی مستی شروع کی د مانزه په خلاف د روزه په خلاف د زکات په خلاف د حج په خلاف د علماو په خلاف د مسجد په خلاف د مدرسې په خلاف د یو دین د ژوند د زندگی په خلاف باندې انسان ولاس
واسأل الله تعالى وتفرمي ألم يعلم بأن الله يرى اے انسانانو تی دا سوچ الله تعالی معنی ویني یا چې انسان بل انسان سره ظلم کوي انسان بل انسان دوکه ورکوي انسان بل انسان پناه ټول کې کمی ورکوي یو انسان بل انسان ته دوکه ورکوي په دې شي کې دا شې د نوړې د 2 نمبر شی ور باندې وایي چې هغه د شیشه اډر ته ورکوي د شیشه رپوز نه اته پرواړي 2 نمبر شی وسأل الله تعالى فرمي ألم يعلم بأن الله يرى إنسان استعداد سوچ ما الله تعالى نوين زوتات حكم كم أو أمر بالتقوى زوتات حكم نيوديش دول طول مثل بيعلم الإنسان أو أمر بالتقوى أمر دي بدي خبر كلمة هو بيرجع تقوى اختيار تمام كواس وسأل الله تعالى فرمي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا الله تعالى فرمائے وابو جهل وابو لهب دوستان ده وای دوستان ته دا سوچ کړی سمج بلا الله سره مقابله وکړو فوج براو خلق براو دي خبره بقى اوس الله تعالی دې په دغه نادیا كاذبة خاطئة وای بیا به خپل جهنم پر رښتو الله تعالی باندې حکم وکړي زه به خپل جهنم پر رښتو ته حکم وکړم کوم انسان وايي صبر د خلق سره مقابله کوم د علماء سره د مسجدونو سره د مدرسو دا بنړوم د خلاف د قران په مطابق د قران په اصول په خلاف الله تعالی فرمایي کته زما په خلاف ولاړېږي بیا به زه خپل د جهنم پر رښتو ته حکم وکړم چې راس به انسان وسره انسان ته خپل زور او قهر ولا نه زما خپل زه به خپل و فرشته د ولې د جهنم ودر لا کښ کرای ولا د جهنم اور موت ورغول الله فرمایي صدع الزباني جب زم خپل جانم په شتو عمر وکم کلا لا تدعوا الناس مکوا هرگز راس ما اطاعت وکي وسجد واقترب تاسو ما د سجده وکي اسما خو د اقتراب وکي ما صف سجده سیاسي سره په دې آیات باندې په ټول باندې سجده واجب وسه بیا منظر منځ بعد نه کیږي ما شام منځ بعدم کیږي منځ مختم کیږي مقصد منځ بعدم کیږي منځ مختم کیږي بیا سجده تلاوت وکاس دعا وکړه الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين الخلاص العرب العرباء اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت والحمد علينا عند الموت ولا تعجل بنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان السمك ما نسال الله فايتين القوه لكم باذن الله ما شاء الله انا لما جيت راسي كده بعد